ډیر مبارک میاشت راغله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی سلور کارونه پکې کوي په رمضان المبارک. دوه کارونه الله وی ستاسو د پاره دی او دوه کارونه ما د پاره دی. دوه مال کوي او دوه ځان لکوي. څه مطلب؟ وی لا اله الا الله پکې ډیر وای، لا اله الا الله پکې ډیر وای، استغفار پکې ډیر وای. دا دوه کارونه کوي. لا اله الا الله وای، استغفار ډیر غواړي او د الله نه جنت غواړي او د جهنم نه پناه غواړي. جنت غواړي او د جهنم نه پناه غواړي. دې میاشت کې الله د جهنم نه خلاصي نصیب کوي. نو ډیره مبارک او قیمتي میاشت تر باندې رالاله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی دا د صبر میاشت. ای صبر شوروش د رمضان المبارک میاشت چې رالاله نو دا ډیره د صبر میاشت. ډیر صبر بکئ او د صبر بدله چې دا هغه جنت دی. نو ته به صبر کوي، تاله به الله جنت درکړي. ډیر ناکام به ګورې کوي، خلق به کنزل کوي، ته به نه کوي. ته به وایي انی صائم، زه روژهدار یم. د الله حبیب ویلی دی چې دا د صبر میاشت ده. ته کنزل کوه او زه نه کوم. ته سپیړه را پرېږده او زه سپیړه نه را پرېږدم. شهر الصبر، امام الانبیا فرمایلي چې دا د صبر میاشت ده او د صبر بدله چې دا هغه جنت دی. نو ماله به الله جنت راکړي. ته کنزل کوه او زه نه کوم. دا د صبر میاشت. دې کې به ډېر لوی د صبر او د استقامت نه کار اخلي. روجې به نه خرابوي ځان له، صبر به کوي، ناکام به کوي، کنزل به نه کوي. ډېر غټ احتیاط سره به اوسېږي. انی صائم، بس او زما روجه ده، زما روجه ده بس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی شهر المواسات، دا د همدردۍ میاشت شروع شوله. د صبر میاشت او د همدردۍ میاشت. روجه کې در پکې صبر پیدا نشو نو روجو دی پیدا ونه کړله. روجه کې در پکې همدردي سیوا نشوله نو پوهېږه چې روجه دی پیدا نه کوي. نیسي یې خو پیدا یې نه کوي، ځکه تا کې همدردي پیدا نشوله. حدیث مبارک کې راځي چې په دې میاشت کې کم کس د خپل غلام نه بوج سپک کړي. غلامانو نه بوجونه سپک کړي. که غلامان نشته نو نوکران خوشته که نه دکانونو کې دکانونو کې د سره نوکران دي، کور کې د سره ما تحت خلق دی، بوجونه تینه کوس کوي. دیاړي مار دي، ګیلکاران دي، بوجونه تینه کوس کوي. حدیث مبارک کې راځي چې کم کس په دې میاشت کې په غلام باندې اسانی راولي، په نوکر اسانی راولي، الله وی زه به دې ګناهونه وبخمه او د جهنم د اور نه به دې خلاص کړم. ته په غلام باندې اسانی راوله. کینوه نوکر، کینوه دیاړي مار، وایي تا به شپږ ګنټې کار کو نو اوس پنځه ګنټې کوه. دا یوه ګنټه زما د طرف نه ستا سره ګزاره ده. نبی علیه السلام ویلي چې دا د همدردۍ میاشت. غلامانو نه بوجونه سپک کوي، ما تخت خلق سره نرمی شروع کوي. ما تا ته یوه ګنټه په ډیوټۍ کې کمې راواغست. خیر دی، پیسې به پوره در کوم. یوه ګنټه دیاړي کمه کوه، خیر دی، ځان له عبادت کوه. ستام روجه ده، ته د روجې په خوله لګیئ او دا د همدردۍ میاشته ما ته نبی علیه السلام ویلی دی. نو یوه ګنټه ډیوټي کمه کوه، هو پیسې ما نه پوره اخله. غټ خیال کوئ د رمضان المبارک په میاشت کې ظلم دې د لاسه ونه شي. ګورئ څنګه چې د روژهدار دعا قبلیږي د روژه ماتي په ټیم کې، نو داسې ګورئ د روژهدار خیرم بیا د څه سره سمه نه ده. ګورئ هسې نه ماښام روژه ماتئ او ته وایې الله ومې بخي ما ټوله ورځ روژه وه، هلته خبر نه